یو ځل بیا ښه راغلاست او دې برخه کې تم کیږو دا چې د کابل کندهار پر لویې لارې د اخاذې پر دوام موټر چلوونکي نیوکې کوي. موټر چلوونکي وایي پولیس ترې پیسې اخلي او که څوک د پیسو له ورکړې ډډه وکړي سپکاوی یې کوي، اوان په مرګ یې ګواښي. د کابل کندهار لویې لارې د بار وړونکو موټرو ځینې چلوونکو ادعا کړې چې پولیسو یو موټر چلوونکی د زابل ولایت په اړوند سیمو کې وروسته له هغه وژلی چې د پیسو له ورکړې یې ډډه کړې وه. همدارنګه تر دې مخکې هم د هیواد د لویو لارو یو شمېر چلوونکو د ځینو امنیتي سرتیرو له لورې د باج اخیستنې او بد چلند له امله اعتراضونه او کاري اعتصابونه کړي وو. او پر دغه وضعیت باندې بحث او خبرې اترې کوو چې موږ سره بحث کې میلمه د ځمکني ترانسپورټ د انسجام شورا عمومي مشر طلا محمد عثمانزی همدا اوس را سره په خپرونه کې دی. ښاغلی عثمانزی خپرونې ته ښه راغلاست. څه وضعیت دی په لویو لارو باندې د موټر چلوونکو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اریانا نیوز تلویزیون کارمندانو، تاسې محترم او ټول لیدونکو ته او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وضعیت باید داسې ووایم چې د مخکې یو میاشت یو نیمې میاشتې په نسبت اوس ښه دی، فضل د خدای دی. اصلاحات راغلي دي، خصوصا د پوستو د وزارت محترم داخله د اجراعاتو د رهبرۍ په نتیجه کې، مګر بالکل ښه نه دی. موږ که په ټوله کې ښاغلی عثمانزی اشاره وکړئ چې تاسو په کومو مواردو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ؟ موږ په 4 عمده نهادونو وزارتخانو سره مشکلات لرو چې موږ یوه میاشت تقریبا مخکې اعتصاب عمومي کړی وو، یو مدني حرکت هم کړی وو چې هغه اول د ترافیکو اداره، دویم د فایدې عامې وزارت، دریم د ترانسپورټ وزارت او څلورم د وزارت محترم داخلي سره زموږ مشکلات وو چې په دغه برخه کې وزارت ترانسپورټ تقریبا 100% مشکل حل کړی دی. موږ ورته کور ودانۍ وایو، محترم وزیر صاحب خپل اجراعات وکړل. مشکل هم اوامر یې وچې د ترانسپورټ وزارت سره مشکل څه و؟ مشکل دا و چې موږ د رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس عوایدو کې خورد بورد کېده. تقریبا یو کال مخکې د ترانسپورټ عواید د سکتور خصوصي د اسکوډا د لارې جمع کېدل او موږ اگر چې طرحه یې ډېره عادلانه هم نه ده خو موږ خوشحاله وو چې د نور مشکلات نه خلاص وو. مګر دوی دوباره یو مکتوب ورکړی وو چې باید داخل کې بیا مامورین د ترانسپورټ عواید راټول کړي. نو دغه نقطه باندې زموږ اختلاف وو او زموږ معذرت وزیر صاحب ومانه، رئیس صاحب جمهور ته خبره ورسېده او بېرته پخوانی حالت شو. درست. او په دې نورو مواردو کې څه مشکلات دي؟ نورو مواردو کې ریاست ترافیک قطعا همکار نه دی او سره د مدیریت د کابل. موږ بار بار د پخواني وزیر صاحب محترم په مخ کې اندرابي صاحب او اوس چې نوی وزیر صاحب داخله راغلی حیات الله حیات، موږ 2 ځلې ورسره ملاقات وکړ او ترافیکو په برخه کې بانه تراشي ده او د خلکو چور کول دي او دوی ټیکهدارۍ ته ولاړ دي. دې په ځای چې ډریور تنبیه شي، پارچه ورکړه شي، هغه نشاني شي، نصیحت ورته وشي، فقط دوی خوشحاله دي چې ټول ملت باقیدار او متخلف او د دوی سات کې تیري او پیسې واخلي. اول په دا 4 دروازو د کابل کې دا نن سهار هم د ارغندې شکایت و د ډریور چې دا سړی وایي چې یا 1500 افغانۍ راکړه او که پارچه غواړي نو بیا د 1.5 افغانۍ پارچه بس باني دي په کالات کې، په ګریش کې، په هلمند کې، په کابل کې حتی. او ریاست ترافیک نه موږ ناخوښه یو او قناعت نه لرو او په مختلفو بانو په جلساتو کې دوی دلایل وایي چې دا موږ ته د قناعت وړ نه دي. بله ډېره غټه ستونزه چې زموږ پاتې ده هغه په وزارت فایدې عامه پورې مربوط ده. تاسې پوهیږئ چې د افغانستان سړکونه چې ملي سرمایه ده د فایدې عامې د وزارت لخوا خرڅیږي. په څه معنی؟ چې تر 100 او 1.5 200 ټنه پورې مال
ته اجازه ورکوي چې انتقال شي دوی پیسې اخلي مامورین یې د حفاظت د سړک دپاره نه صرف د تجارت دپاره ناست یعنی هغه ټاکل شوي اندازې د پورته وزن ته اجازه ورکوي او په مقابل کې بیا پیسې اخلي بالکل دوی هغه ټاکل شوي چې کومه مقرره دوی وایي هغه داسې وزن دی لکه په یو سطل کې چې وایي یو ګیلاس اوبه وړه راوړه په دې شاراو کې په سالنګ یې اړوه پکتیا ته یې وړه هرات ته یې وړه چې هغه زموږ د موټر هغه عادي مصرف د تیلو نه پوره کوي د دوی وزن او که ډېر قیمت جګ شي نو بیا په مارکیټ په غریبو خلکو بد تاثیر کوي د دوی وزن لایحه متاسفانه عملي نه ده او ډریوران یې 4 او 5 چنده باروي چې هم د دوی جریمې ورکوي هم ملي سرمایه تخریبیږي اوس منګه یو نوی کمپاین شروع کړی دی شورای انسجام د ترانسپورت زمینی افغانستان یوه لایحه هم جوړه کړې ده چې د 160 ټنو په ځای موږ 60 ټنه یو کم 60 ټنه یو ټیلر موټر ته اعلان کړي د 80 ټنو په ځای 25 ټنه لسټیري موټر ته اعلان کړی ده موږ غواړو چې د دغه ډېر خراب حالت نه چې ورځ په ورځ سړکونه خرابېږي د دې جلوګیري وکړو یو قسم د تعادل د کابل د سړکونو وضعیت هم خراب کړی دی ښاغلی عثمانزی بالکل سړک خو ټول یو سړک دی د کابل په سړک په دغه مکرویانو چار باندې یعنې خپله دننه ښار کې هم همدغسې وضعیت دی بالکل او د ښار نه تېرېږي د شپې تاسې ماسخوتن راوځئ د دې سبز نه چې کوم موټر د مافیایي تجار د خوا او د هغه غله د خوا باریږي چې په ګمرکونو کې دوی په 40 ټنه محصول کوي په 15 ټنه مګر اصلا 100 ټنه او 80 ټنه بار دوی د سړک خاینان دي دوی د ګمرکاتو غله دي دوی د ملي خاینانو کې راتلی شي که څوک پوښتنه وکړي ځکه چې دوی ملي عواید هم پټوي ګمرکونو کې متاسفانه اگر چې رهبري ډېره جدي ده خو بعضې مامورین شته چې خور د بورد کوي نو اوس موږ په ولسي حرکت او د شورای انسجام د ترانسپورت د خوا چې الحمدلله په ټول افغانستان کې شوراګانې او دفترونه لرو موږ به د دې کار جلوګیري کوو مګر مافیا او رشوتخواره او مفسدین څه مقاومت کوي بعضې اختلافات د ښاغلی عتمزی د زابل په مربوطاتو کې ستاسو موټر چلوونکی چا وژلی بالکل دغه خو ما سارم په یو سرویس خبري کې واورېد یو قماندان صاحب وویل چې اونجا جنگ طالبا بود طالبانو کې خو ډېر خلک موږ مړه شولي په چا دعوه نه کوو دا مطلق د پاسه په داسې زاویه لګېدلی چې هغه پوسته د نورک د غونډۍ په سر ده او ډریور په سیټ کې دننه لګېدلی دی د لاندې نه د زمیني نفر د پیاده د خواندی لګېدلی د پاسه هلته خو موږ هم دومره تجربه لرو هغه مرمۍ چې کابین سوری کړی او داسې ډریوران ووایي چې ډېر غټ سوری په کابین کې دی حتی په دا شکه لګېدلی دا په داسې حالت کې چې دوی 80 موټر ودرولي وو چې پیسې واخلي کله چې زموږ دوستانو قماندانو یو بل ته زنګ ووه دوی ته ووایي چې حرکت وکړئ چې قطار نیمایي حرکت وکړ دوی افسوس کوو چې دومره پیسې به مو اخیستې وای نو د ډېر کار نه چون یو د بې پروایي او د عدم مسؤلیت فضا هلته حاکمه ده دوی فایر وکړه او زموږ ډریور یو هراتی ورور شهید که په داسې حال پرون ښاغلی عثمانزی پرون تاسو د کورنۍ چارو وزیر سره ناسته درلوده کورنۍ چارو نوي سرپرست وزیرم یو څه په خپل پاڼه باندې خپاره کړي چې له دې وروسته به که کوم مشکل یې د ځمکني ترانسپورت په برخه کې خپله شمېره هم ورکړې چې مستقیم به له وزیر سره په اړیکه کې کیږي د پخوا په رهبرۍ او د اوسنۍ رهبرۍ که سره پرتله کوي څه نوي داسې درته واده وکړله او ژمنه یې وکړله چې ستاسو دغه ستونزې به حل کوي مخصوصا په ځانګړي ډول باندې دغه په لویو لارو باندې د کابل کندهار په لاره باندې چې ستاسو موټر چلوونکي ډېر ځورول کیږي د پولیسو لخوا باندې او همدارنګه دا کس چې وژل شوی دی د دې په تړاو یې درته څه وویلې ډېر ښه سوال موږ د پخواني وزیر صاحب نه هم سخت راځي د اندرابي صاحب نه او نوی وزیر صاحب یعنې هغه ډېر تلاش وکړ تر هغه حده چې امکانات درلوده او دلته خو جنګي حالت دی موږ او تاسې
او نوی وزیر صاحب خو خوشبختانه چې د ننګرهار د هلمند د کندهار والي پاتې شوی او ټول صاحب ورته حتی چې موږ ته نه وي معلومې هغه صاحب آیت الله حیات صاحب ته معلومې وي 2 ځله اوله 2 شپې وړاندې زه ماسوتن وغوښتم شخصا ورڅه ومې لیده مشکلات مې ورسره شریک کړ پرون بیا ټوله شورا زموږ د رهبري وغوښته او وعدې ډېرې جدي راکړي دي خو موږ په نمونهیي ډول د نورک د پوستې حال ورته دا 2 ورځې وخت تعین کړی چې وزیر صاحب خدای کامیاب کړي او دغلته یا د اردوی ملي مسؤلین واچوي د هغوی څه موږ مشکل نه لرو ښاغلی عتمانزی اوبښه چې ستاسو خبرې قطع کومه خو د نورک د پوستې خبره مو وکړه وړاندې هم دا پوښتنه ما مطرح کړې وه ستاسو د مرستیال نه دا د نورک پوسته ډېر نوم لري څه دي په دغه نورک پوسته کې د نورک پوسته څنګه چې مسؤلین وایي دا یوه ستراتیژیکه غونډۍ ده دوی وایي چې د کلات د ښار امنیت د دې پوستې نه تامینېږي که دا پوسته نه وي نو بیا ګرد چاپېرې مخالفین دي او دوی حرکت کوي تقریبا 40-50 کیلومتره ساحه باید چې مخالفین ونیسي دوی د نظامی لحاظه داسې دلیل وایي موږ نه غواړو چې د دوی په کارونو کې تشبث وکړو صرف دا غواړو چې پولیس باید موږ په مرمۍ ونه ولي که د دشمن نه هم نه خلاصوي که د غل نه هم نه خلاصوي که مین راته د لارې نشي خنثی کولی نو اقلا په مرمۍ دې نه ولي او دا زموږ جدي تقاضا ده او دا هم حق هم دی موږ د دوی نه ډېر څه نه غواړو صرف د دوی د شر نه ځان خلاصول غواړو او که چېرته وزیر صاحب ته موږ پرون ډېر په واضح ډول وویل وعده یې کړې ده موږ امیدوار یو چې دا سړی هم کارکون سړی دی او متعهد دی خو که په دې لنډ وخت کې لکه د نورک د پوستې علاج ونه شي موږ څوک کار ته نه پرېږدي موږ په مرمیو نه ورځو هم په هغه مرمیو چې د دوست په نامه وشتل کېږو نو موږ به مسلمت آمیز حرکتونه کوو او کاربندیز به کوو په نورک به هېڅ نه ورځو درست او بله موضوع د طالبانو ده په دغه لار باندې چې ستاسو موټر چلوونکي تګ راتګ کوي د طالبانو سره کوم توافق هم کړی دی چې د طالبانو لخوا نه ځورول کیږئ که څه ډول ښاغلی عتمانزی د طالبان سره زه خو شخصا خوشبختانه یا متاسفانه چې هېڅ ارتباط نه لرم او دوستان خامخا د دې وطن خل دي د چا ورور د چا ترۍ د چا د کاکا زوی رابطه به لري مګر طالبانو کې یو نظم داسې شته چې هلته چې یوه پارچه په غرب د افغانستان کې ورکړي تر شرقه پورې هغه اهمیت لري چلیږي هغې ته احترام کوي د طالبانو مسؤلین دلته خو موږ ته ټرافیک په ارغندي کې پارچه راکړي میدان وردګ کې بیا غواړي وایي ما منجه ستا دستې ما خاک بخوریم داسې یو فضا د بې مسؤلیتۍ او بې پروایي حاکمه ده متاسفانه بل د طالب کار او داسې سیمې هم شته ده چې طالبان له تاسو نه ټاکس یا مالیه اخلي او بالکل شته مګر د ډریور نه نه اخلي دا خبره باید معلومه شي تفکیک شي چې د هغه کار د تجار سره دی وایي ډېره خاوره ما سره د چا نه اخلي ښاغلی عتمانزی د چا نه اخلي چې ډریور نه اخلي نو ډریور نه خو داسې اخلي چې ډریور ته تجار مجرمي ورکوي د ډریور نه اخلي مګر اصلا په تجار باندې د دوی د ګمرک مسؤل دی پارچه ورکوي لمبر یې لیکي د شکایت لمبر لیکي او ډریور چې راځي بیا تجار هغومره مجرمي ورکوي صحیح او په ټوله کې که دا باز سره راټول کړو ستاسو غوښتنه یو ځل بیا د حکومت نه څه ده د مخالفین نه د خپله د طالبانو نه چې هغې هم په ځینو سیمو کې له تاسو نه مالیه یا ټکس اخلي د هغې نه څه ده او بل لوري ته آیا د خپلو موټر چلوونکو نه هم څه غوښتنې لري چې د نظم په برخه کې د یو تاسو سره څه ډول همکاري کولی شي بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده موږ د دولت نه ډېر څه نه غواړو دا شرایط موږ وینو صرف د دوی د ګازان او د دوی د پولیسو د مداخلې او د ضرر نه موږ مسئول شو فعلا موږ هغه شرایط چې په ملي او بین المللي سطحه زموږ حق دی موږ یو منفعه سکتور هغه خبرې موږ هم زړه صبر کړی مګر د دوی د پولیسو او د ناروا کړنو نه باید په عذاب نه شو طالبان ورونو نه هم زموږ دا خواهش دی چې دوی
زموږ ډریور په هر نظام کې په هر وخت کې موږ تجاران نه یو چې وتښتو سرمایه بل ملک ته ووسو. موږ چې هر څوک دلته پاچا یا په عامه اصطلاح موږ خدمت کړی دی او بیا هم کوو او دوی دې موږ ته د عام المنفعه خدمتګار په سترګه وګوري. او بل هم د وزارت محترم فایدې عامې زموږ سخت مشکل دی دا ملي سرمایه تخریبه شپه ورځ چور روان دی. موږ اوس په بعضې دلایلو معطل شو. د شنبې په ورځ به موږ میډیا راغواړو مطبوعاتي کنفرانس به ورکوو او د وزارت فایدې عامې نه به شکایت کوو. شخصا وزیر صاحب په 360 ولسوالیو کې خلکو ته معرفي کوو چې دغه رهبر دی د ملایې په لباس کې ناست دی ډېر عالم سړی دی مګر اصلاحات نه راولي او د افغانستان ملي سرمایه چور کړه او چور شروع دی په افغانستان کې. دا هغه دلایل دي چې هیڅ ثبوت او شهادت ته ضرورت نه لري حتی خبرنګار او خلک پرې پوه دي. بل رئیس جمهور د افغانستان سره دی چې ډېر مشکلات لري. معاون صاحب اول مستقیما موږ سره په تماس کې دی زموږ د خبرو نه خبرېږي. دغه شورای امنیت موږ جلسو ته غواړي او وزیر صاحب داخله خو ډېره ټینګه ژمنه کړې انشاءالله چې مشکلات به حل شي او موږ امیدواره یو. په کابل په دروازو کې مشکلات دي خو وعدې راکړل شوي دي. ډېره زیاته مننه. د ځمکني ترانسپورټ د انسجام شورا عمومي مشر ښاغلی طلا محمد عثمانزی کور ودان. ستاسې د هم کور ابادي. مننه. او درنو لیدونکو دا ساعت پای ته رسیږي.